बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو السلام علیکم د وخت کې مونږ تاسو سره د تاریخي حسین صدوم په حواله سره یو ضروری انټرویو شیر کوم د وخت کې مونږ ناس یو خپل استاد محترم مولانا سلمان حنیف صاحب سره دینه با اول زمونږ ډومبنه پښتنه داوي چې د پښتونخوا په دې سیمه باندې د حسین صدوم کله د سمره وخت داسې آباد دي او موجوده وخت کې سمره قبایل په دې کې خپل ژوند تیروي دی مولانا صاحب په دې کلی باندې د 100 کالو داسې تحقیق روان دي دی به موږ سره خپل قیمتي معلومات شیر کړي ډیر مننه ډیر شکریا د وای صاحب حسین صدوم بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ حسین د سلورو 5 کالو داسې په دې باندې ذکر کوم حسین کلی چې د علاقه صدوم او د پښتونخوا په سیمه باندې د ډېرې زمانه داسې آباد دی بنیادی خبره په دې کې دا ده چې زمون شاته چې کوم دا لوکیشن دی نو آرکیالوجي ماهران دا وایي چې دا د کوشان د زمانه او د هغې دور یو سټوپا ده یو عبادتګاه ده او یو مدرسه ده ډاکټر مسیح الله صاحب کوم چې مردان میوزیم کې هغې کینی هغې سره زما په دې حق له ملاقات شو نو هغې ویلو چې دا د کوشان د زمانې مدرسه ده دې کې سنګراما هغې ماته دا لفظ ویلو او دې کې به دا مونګس راهبان پاتې کېدل په هغه زمانه کې نو بیا دې باندې چندې بندې شوې د حکومت د طرفه هغه وخت حکومت چې دی نو هغې بودیزم او دا څیز ډېره پریارټي ورکوله دا به خورو نو هغې به حکومتي سرپرستۍ کې خپل مذهب او دا څیز هغې خوراو هغې د به هغې چندې باقاعده حکومتي فنډونه ورکول دا فنډس په هغې باندې بند شو بیا وروستو هغې باندې طوفانونه او جنګونه او بیا به هغې باندې وروستو سفید راغلي دي چې هغې د بودیزم ډېر سخت مخالفینو او چې د هغې څومره عبادتګاهونو هغه په اتیانو په غویانو او په دغې څیزونو باندې هغې نړولي دي او تباه کړي دي نو دا د کوشان د زمانه دا د بعد از مسیح نه تیره شوې ده قبل از مسیح نه ده یو دغه اهم خبره بل چې بیا مونږ راځو نو په دې اوسه تاریخ کې مونږ ته دا خبره ذهن ته راځي کله چې ما شجرې وکتې د مختلفو خاندانونو سره چې څومره دي نو په هغې کې زوړ خاندان چې زما نظر نه تیر شوی دی نو هغه 1790 عیسوي کې هغې اوسې ته راغلي دي او اوسې هغې آباده کړې وه او د هغې نه مخکې م اوسې آباده وه نه هغه د مچي نه هغې راغلي وو په کډه باندې هغه به زه بیا نور تفصیلي ملاقاتونو کې زه هغه کسانو نومونه تاسو ته اخلم نو 1790 نه قبل دا اوسې کلی آبادو او آباد خو د دغې ډیرې دا وجود په خپله د دې ثبوت دی نو خود پښتانه دلته موجود زه د هغې خبرو نه یم قایل چې پښتانه په کډه د بل ځای نه رالل د هغه ځای نه رالل پښتانه د دې هندوکش زوړ نسل دی هندوکش کوه هندوکش دا غرونه دا بونیر او دا زمونږ د میخه سنډا غر چې ورته ویلی شي دا کړمار دا د دې اخري سلسله ده دا پښتون کله د دې ځای نه تللی کابل ته او کله د کابل نه یو خوا بل خوا دا قبیلې ګرځي زموږ هم او ستاسو هم خپلوان په چاپېره علاقو کې خواري دي نو څوک یو ځای پرېږدي بل خوا لړ شي څوک بل ځای پرېږدي بل خوا لړ شي خو اصل ځای د دې دا هندوکش دا لمنې دي او دی هلته څه کول یا هغه علاقو ته دا د تاتاریانو په زمانه کې هلاکو خان دی او د هغې نه مخکې چنګیز خان دی دا دلته نه دا پښتانه د دې څه قبیلې زغلولې وې دي په هغې نورو ځایونو کې په جنګونو د وجې دي تلي وو دا ملک یې پرېښی دی نه دغه زموږ صحیح خبر ده تاریخ ته چې بیا خلک وخت په وخت بیا واپس خپلو کورونو ته خپلو ملکونو ته چې کله امن جوړ شوی د نه راغلي دي نو زما دغه نظریه د پښتنو په باره کې بل 1790 اهم سوال بل تاسو دا وکړو 1790 کې دا کلی آباد و دا ستاسو د یو سوال جواب شو دو طریقو سره ما جوابونه وکړل دویمه خبره دا چې اوسې ته اوسې ولې وایي نه کوم چې موږ د 1870 کوم چې تاریخ ته په هغې کې د میر افضل خان صاحب دی او د هغې د والد صاحب نو صمد خان دی هغه زاړه میر افضل خان امازو ګړی کوم که پورخیله زه د هغې خبره کوم د امان خان اولاد هغې ته امازو ګړی کې هغې آباد و ځکه ورته امازو ګړی وي چې امان خان نسل پلته کې آباد دی ناغي چې کوم بیان د هغې موجود دی په 1870 ریکارډ کوم چې د اوسې د ناغي وایي چې
اوسه دلته چونکه ځنګل ډیرو نو په هغې کې جنګلاتو ونې بوټي ډېرې زیاتې وې نو په هغې کې د اوسې ځناور ډېر زیات و نو دې وجې نه خلک دې کلي ته اوسې وې نو موږ دې کلي ته واپس دغه نوم اوسې کېښودو هغه وی زما د راتلو نه 10 کاله مخکې 1870 نه 10 کاله مخکې دې کلي کې بازید خیل او اسني خیل دوه قبیلې آبادې وې هغې خپلو کې جنګ وکړو جنګ ډېر زیات خطرناک شو او هغې د کلي وسوځو نو د دې دا ټول خلک خفه شو دلته نه لړل دا کلي هغې پرېښودو نو کله چې زه رالمه نو سوچو که د 1870 کې تقریبا راغلی دی یا 1853 خو شا هغې ریکارډ مطابق هغه انشاءالله زما کتاب کې تفصیلا روان دی د ریسرچ سره دوی زما نه 10 کاله مخکې دا کلي 1860 سیزلی شوی دی او د هغې نه د ده راتلو نه مخکې دا خلک دا کلي آباد و او دې دلته څنګه راغی نه د دې دا جایدادونو او څه انګریز بیا دا تقسیم کړل چې تاسو لاړ شئ او د دې خلکو نه موږ له هغه ټیکس او هغه غنم راټولوي چې موږ یې خورو ځان دلته کې ساتو ځکه زه خو د برطانیې نه راغلی یم زه به دلته خورم څه په تا چې زه حکومت کوم نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې ته د خپل زمیندار زما دپاره لګیا کې ما غلا دغه کوي نه زمونږ د خلکو باندې په دغه طریقې باندې انګریز بیا حکومت کړو او سه باندې انګریز حکومت کړو پاتې شو دا سوال چې دلته کې څومره قامونه آباد دي نو زما د ریسرچ مطابق دلته کې پښتانه هم شته او دلته عربي نسل هم شته عربي نسل د تحقیق مطابق اعوان خلک جو ته اعوان وي دا عربي نسل دی دا پښتون نه دی د مون نه دا پښتون نه دی پښتو زده کړی ده دا ترمیزی قوم او دا فارسی او دا نور ژبې دي زده کړي دا د مون نه دا عربي نسل دی د بني اسماعیل دی دا او پښتانه تاسو ته ما وی دا مشران دي د بني اسماعیل او بني اسرائیل نه هغه زما دغه ریسرچ ته تحقیق دی دلته بل نور نسلونه چې کوم دي نو دلته ګوجرم آباد دی په ډېره غټه توګه باندې او د اخبار او سنادید مطابق ګوجر د یو هندو نسل دی زه هغې سره نه یم متفق ځکه چې نسلونه هغه مذهبونو باندې نه جوړیږي د اخبار او سنادید دا بیان غلط دی ګوجر څنګه چې په پښتون باندې مختلف وخت راغلی دی مختلف وختونه کله دی بودیزم ته تللی کله هندو مت ته تللی کله اسلام ته راغلی دغسې ادوار دا په ګوجرانو باندې هم تیر شوي دي نه دلته کې ډېر زیات اوان آباد دی ډېر زیات ګوجر آباد دی ډېر زیات دلته کې 3 کورنۍ تقریبا چې دلته د میاګانو دي سیدانو دی او دا د سید علي غواس ترمیزی پیر بابا په نوم چې مشهور دی خراسان بابا بونیر بابا ترمز بابا دا د هغه نسل دی د هغه دلته کې د 2 کورنو په شکل کې آباد دي ګوجرانو کې موږ سره کټان خیل اوسه کې اشته دی چاړ خیل دی موږ سره اوان موږ سره موجود دی دغه خیلونه هغې ته نه دي معلوم اوان چې څومره اوسه کې موجود دی اوان 2 قسمه دی قطب شاهي دی یو بل دی نو دې ته پته نشته چې موږ کم اوان یو دې ته دا پته نشته دی سید چې کوم قوم د سید پیر بابا نسل نه پای کې 2 کورونه دي یو د بوله میاں نسل دی د بوله میاں د پلار نوم عبدالله دی بل د سید چړي بابا نسل دی د سید چړي بابا خپل نوم سید پاینده شاه دی دا په 10 پوش کې د پیر بابا انوسی کېږي د یو زوی دلته سید پوشاد باچا یا سید نوشاد کم چې محمد شفیع صابر په خپل کتاب کې لیکلي پیر بابا په متعلق هغې تاریخ لیکلی نه په هغې کې د دې ذکر شته دی دلته غورغشت قوم آباد دی دلته کې میخیل هم شته دی او دلته بازید خیل هم شته دی دلته پراچه قوم هم آباد دی او دلته نصرت خیل سبت خیل کپور خیل بارو خیل حاجی خیل ممند موږ سره یو قبیله دلته کې د هغې یو خیل موسی خیل آباد دی موږ سره تینولي کې بوال خیل دلته کې موجود دی موږ سره جونه خیل قوم آباد دی بل موږ سره جدون ګدون قوم دلته آباد شته دی یو داسې کورنۍ هم شته چې هغې موږ د حضرت جي نسل یو نو هغې باندې زما تحقیق روان دی حضرت جي د قوم نه مغول چغتای دی نو موږ سره دلته کې مغول یعنی منګول قوم هم آباد دی موږ سره تینولیان هم شته دی موږ سره غورغوش نسل هم شته دی او موږ سره بني اسماعیلي نسل هم دلته کې په اوسه کې استوګن دی او آباد دی